یو بل اهم مسله د قربانۍ دپاره چې کم کسان به ځان سره شریک کول نه دي پکار قربانۍ کې دا خبره یاد ساتئ د چا چې مال خرابي حرام مال دی کاروبار حرام دی یا داغه گزاران په هغه کاروبار باندې دی چې په حرام طریقې سره شروع دی او حرام مال نه دی مثلا یو کس سره پردیس مکه دا په زور نیولې ده د دغه کس عمدن صرف د غزمه کده نو داسې کس سره قرباني نه دی کول پکار بهتر دا ده چې داسې کس ځان لا قرباني وکړي البته علماء کرام یو طریقه ذکر کوي د چا مال مشکوک دی نو دله پکار دی چې خپل مال په ځای د چا نه پیسې قرض راوالي او هغه پیسې کې ورکړي په دې سره به دغه نورو کسانو قرباني خراب نشي ځکه الله فرمایي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين پدې کې اخلاص انتهایی اهم او لازمی دی او چونکه حرام مال پکې راشي داغه سره د نور مرګرو قرباني شریکدارو قرباني هم خرابي نو په خپل خیال ساتل پکار دی چې خپل مال حلال لګي په قربانۍ کې او مرګریم اغزان سره غستل او شریک کول پکار دي چې هغه مال حلالي حرام نه